یوم عاشوره باندې نور هم داسې ډیر خصوصیات شتا. امام غزالی رحمت الله علیه په خپل ملفوظاتو کې ذکر کړی دی. حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام الله رب العالمین چې کله پیدا کاو نو دا د یوم عاشوره وا، یعنی لسم محرم الحرام باندې حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو. بیا آدم علیہ السلام په دغه ورځ باندې جنت ته لاړو او بیا چې کله د جنت نه راووتلو نو بیا آدم علیہ السلام خفاو چې جوړمانه خطا شوې ده، نو پاغي باندې 300 کاله مسلسل جړلې دي او د الله نه توبه او معافیانې غوښتلې دي، استغفار یې کړی دی. 300 کاله او جړل د هغې نه پس ورته معافي ملو شوله. هغه چې په کوم ورځ آدم علیہ السلام ته معافی ملو شول او توبه قبول شو، کتاب لیکلی دی دغه ورځ هم یوم عاشورا یعنی 10 محرم الحرام وو. ابراهیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر دی. ابراهیم علیہ السلام چې په کوم ورځ پیدا کېدو نو دا یوم عاشورا یعنی 10 محرم الحرام وو. بیا سلویخ کال چې تیر شو، په سلویخ کال بعد ابراهیم علیہ السلام ته نبوت ورکړی شو. چې نبوت ورته ورعطا شو دغه ورځ هم یوم عاشورا یعنی 10 محرم الحرام. بیا د هغې نه وروستو ابراهیم علیہ السلام د نمرود سره اختلاف راغی او په هغه اختلاف کې نمرود زورور ابراهیم علیہ السلام خپل اور ته ورګزار کړلو. ابراهیم علیہ السلام د هغه اور نه چې په کوم ورځ باندې نجات ملو شو نو هغه ورځ هم یوم عاشورا یعنی 10 محرم الحرام. حضرت عیسی علیہ السلام الله رب العالمین په 10 محرم الحرام باندې پیدا کړی دی. الله رب العالمین عیسی علیہ السلام ته نجات ورکو او پورته آسمانونو ته ورسو، آسمانونو ته ځان له وخیجو. عیسی علیہ السلام اسمان ته اوخت دغه ورځ یوم عاشورا یعنی 10 محرم الحرام. حضرت ادریس علیہ السلام ته په یوم عاشورا یعنی 10 محرم الحرام باندې مقام بلند ورکړی شو. الله ورته عالی شان مقامات ورکړل. د نوح علیہ السلام په وخت کې یو عظیم سیلاب په دې ځمکه باندې راغی. په کوم ورځ باندې د نوح علیہ السلام کشته په جودي غر باندې ودرېدله، کشته نه بیا ښکته شوې اوبه او دریاب ختم شو. نو په دغه ورځ باندې یوم عاشورا یعنی 10 محرم الحرام. سلیمان علیہ السلام دعا غوښتې وه، پروردگار ما ته داسې سلطنت او بادشاهي راکا چې داسې د بل چا نه وي. نو الله رب العالمین دعا قبول کړله، داسې سلطنت یې ورکړه چې په مخ د ځمکه هېڅ چاته الله پاک نه ورکوي. په کومه ورځ چې دغه عظیم سلطنت سلیمان علیہ السلام ته ورکړی شو دغه ورځ هم یوم عاشورا یعنی 10 محرم الحرام. حضرت یونس علیہ السلام چې کله د مئی ګیډې ته لاړلو هغه وخت کې یونس علیہ السلام د مئی په ګیډه کې ډېر تکلیف محسوس کړلو. نو دغه وخت کې یونس علیہ السلام په د مئی په ګیډه کې یو دعا ویلې ده. زمونږ د قرآن پاک د یو آیت مبارک حصہ یې ویلې ده، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چې کله دا دعا حضرت یونس علیہ السلام د مئی په ګیډه کې ویلا، الله رب العالمین مئی ته حکم وکړ د دریاب غاړې ته شه او قې وکړه. حضرت یونس علیہ السلام د مئی د ګیډې نه را خارج شو. الله رب العالمین ورته واپس زندگی ورکړله. الله رب العالمین فرمایي که دا کلمات یې نو ویلې تر قیامت به مې د مئی په ګیډه کې ساتلې او تر دې چې دا مئی ګیډه به مې ورله قبر ګرځولې وو. په کومه ورځ چې یونس علیہ السلام ته
د مئی د ګېډې د تکلیف نه نجات ورکړی شو نو دغه ورځ هم یوم عاشورا یعنی 10 محرم الحرامو. حضرت یوسف علیہ السلام یو خپل جلیل القدر پیغمبر دی. خپل ورونو ور سره حسد کاو لاړل او یو شاړ کوی ته یې ور واچو. یوې قافلې والا اوبو په تکلو دی کوی ته ډولچه ورښکته کړه چې راویست. یوسف علیہ السلام بهر راووته ډولچې پسې نښتې او بهر راووته د مصر ښار ته لاړ. په کومه ورځ چې یوسف علیہ السلام ته دغه کوی نه نجات میلاو شو دغه ورځ هم یوم عاشورا یعنی 10 محرم الحرامو. اخوا یعقوب علیہ السلام د خپل بچی حضرت یوسف علیہ السلام په جدای کې جړل دومره او جړل چې د سترګو مبارکو نظر لاړ غیب شو نابینا شو. 30 کال د یوسف علیہ السلام پوره شو نبوت ورکړی شو. نبوت چې ورکړی شو د رونو سره بیا ملاقات شوه دی بیا یې خپل کمیس را لېږلی دی. یعقوب علیہ السلام له پسترګو کې دی چې د سترګو نظر واپس راشي بینایی واپس ملو شي. کله چې هغه د یوسف علیہ السلام د معجزې ډک کمیسې د بابا پسترګو کې خودلو د بابا سترګې پړق رڼا شوې او نظر واپس راغی. پکم ورځ د حضرت یعقوب علیہ السلام د سترګو نظر واپس راغلی دی نو کتاب لیکلی دی دغه ورځ یوم عاشورا یعنی 10 محرم الحرامو. حضرت ایوب علیہ السلام ډیر زیات بیمارو او د هغه بیماری په باره کې قرآن په خپل گویا دی چې د یعقوب علیہ السلام بیماری ډیر زیاته وه خو هغوی په بې مثله بې مثال صبر کړی دی. امت د دغه شان صبر کولو نه عاجزه دی. دومره صبر یې وکړ د هغې نه پس الله رب العالمین واپس صحت یاب کو شفا یې ورکړله. په مورس چې ایوب علیہ السلام صحتمند شو اقا ورځ یوم عاشورا یعنی 10 محرم الحرامو. د اسمان د طرف نه د رحمت باران پړومبي ځل د چې اوشو نو دغه باران هم پړومبي ځل د اسمان نه په یوم عاشورا یعنی 10 محرم الحرام باندې راورېدلی دی. نو په 10 محرم الحرام کې ډیر عجایبات او ډیر خاصیات او برکات پراته دي. په 10 محرم الحرام باندې پیغمبر علیه السلام بنفلی روزه نیولا او امت ته هم حکم کوي په دې ورځ باندې تاسو روزه ونیسئ. इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके.